وحدت لپاره ورکړې ده، د یووالي لپاره ورکړې ده. په دې کې د مسلمانانو لپاره وحدت دی، یووالی دی، اتحاد دی. د مسلمان په غم درد کې شریکېدل دي، چې یو مسلمان د بل مسلمان په غم درد کې شریک شي. د مسلمانانو اتحاد طرف ته اشاره ده چې مسلمانان د مختلفو ځایونو د مختلفو خاندانونو نه راجمع کېږي، په یو ځای کې مالدار او غریب دا راشي او په یو صف کې ودرېږي، د الله جل شانه عبادت کوي، په یو ځای باندې ښکته کېږي، په یو ځای باندې سجدې له ځي، په یو ځای باندې رکوع له ځي. دا نشته کنې چې مالدار غریب ته وایي چې هلکه ته لږ صبر وکړه، ښه ته به زما نه لږ وروستو سجدې له ځي. ګورې زه مالدار یم، زه به مخکې رکوع کوم او ته به زما نه وروستو رکوع کوې. زه مالدار یم، زه به مخکې سجدې له ځم او ته به زما نه وروستو ځې. نه، دا پکې نشته. غریب او مالداره هغه په یو ځای باندې چې دی سجدې له ځي، په یو ځای رکوع له ځي. د مسلمانانو اتحاد طرف ته چې مسلمانانو کې وحدت دی، مسلمانانو کې یووالی دی، مسلمانانو کې غمخواري ده. مسلمان به د مسلمان په وحدت باندې د دې کوشش وکړي. دا وړوکی وحدت او غټ وحدت د عالم اسلام څومره اسلامي ملکونه مسلمانان چې دي هغې طرف ته اشاره ورکوي. دا الله جل شانه د هغه وحدت طرف ته اشاره ورکوي چې ګورې ای مؤمن بنده، څنګه چې تاسو دلته یو بل سره یو یې، دلته د یو بل په غم درد کې شریک یې، دغه رنګې د عالم اسلام ټول مسلمانان دا چې دی هغه رونه دي. که په بل ځای کې په یو مسلمان باندې غم درد دی، نو ته د هغه سره په غم درد کې پورې شریک یې، د خپل وس مطابق ته په هغه باندې د هغه سره په غم درد کې به ځان شریک یې. څومره تعالی الله تعالی استطاعت درکړی دی، وس او طاقت یې درکړی دی. د الله جل شانه د دغه وس او د طاقت مطابق د مسلمانانو په غم درد کې به خپل ځان شریک یې. لکه نن سبا کو موږ تاسو ګورو مسلمانانو باندې څه حال شروع دی. مسلمانان په کوم ځای کې چې دي، په هر ځای کې مسلمانان په غم درد کې دي. مسلمان چې دی هغه وهل ټکول خوري. او د ټولو لویه خبره زمونږ چې قبله اول بیت المقدس دی، هغه باندې څو ورځې چې دی مخکې یهودو څه اصل چې دی هغه حل وکړو. او دا یهود په دې بنیاد باندې کوي. او که ستاسو خیري نو په بل وخت کې دومره نه کوي، خاص کر د رمضان مبارک په وخت کې یا اختر ته غټ اختر یا کچ اختر ته نږدې دي دا کار کوي. وجه دا ده چې د مسلمانانو خوشحالي دا روانه ده، د مسلمانانو هغه خوشحالي دي باندې چې نه ځایږي، د مسلمانانو هغه خوشحالي په غم کې بدلول دي غواړي. او بل دا چې د مسلمانانو غیرت ګوري چې مسلمانانو کې څومره غیرت دی، مسلمانان څومره غیرتي دي، د یو بل په غم درد کې څومره شریک دي. دا د مسلمانانو ذمہواري ده چې دا یو مسلمان به د بل مسلمان په غم درد کې چې دی هغه شریکي. چې څنګه یو مسلمان په جنګ ګوړ کې د یو بل په غم درد کې شریک دي، دغه رنګې د عالم اسلام مسلمانان هم د یو بل په غم درد کې به ځان شریکوي. که دغه دی نو د مسلمان په ایمان کې چې دی کمزوري ده. نن سبا مسلمان خپل چې دی هغه حیثیت پرېښی دی، خپل حقیقت یې پرېښی دی، قرآن او حدیث یې پرېښي دي. نو په هر ځای کې مسلمان وهل کړي، په هر ځای کې مسلمان ټکول کړي. د مسلمانانو ته د وحدت چې دی هغه حکم دی. نو مسلمانان چې دی هغه جدا شوي دي. هر یو مسلمان وایي چې زما سر ته خیر دا به خپل کار کوي، زما سر ته خیر دغه مسلمان به خپل کار کوي. او کافران هغوی د دې نه سبق اخیستی دی، هغوی د دې نه چې دی په دنیا دپاره استعمال کړي او هغوی اتحاد کړی دی، هغوی وحدت کړی دی. په خپل منځ کې د هغوی اتحادي فوج دی، هغه د مسلمانانو په هر محاذ باندې د مسلمان خلاف استعمالېږي. چې دا کافرو د یهودو نصاراو د هغوی چې کوم اتحادي فوج دی، کوم ځای کې چې په مسلمانانو ظلم کېږي د هغوی فوج ځان پسې هلته کې رسېږي. او د مسلمانانو اتحادي فوج چې دی هغه برایلام دی. یو ځای کې د مسلمان په غم درد باندې لبیک ونه وي اواز یې اوچت نه کړو چې هلته کې لاړ شي د مسلمان سره ودرېږي او کافر ته ووایي چې ځکه خدا زما مسلمان ورور دی. مخکې دور کې مسلمان کې څومره غیرت و. محمد ابن قاسم د یو زنانه چې دپاره چې دی د عراق نه چې دی هغه هندوستان ته راځي، غیرت دی پکې. دغه رنګې صلاح الدین ایوبي نوجوان چې دی خو الله جل شانه پکې غیرت کې ښودی دی، نو بیت المقدس د اسرائیلو نه د یهودو نه ازادولی شي. خو نن مسلمان کمزوری دی، مسلمان خپل حقیقت پرېښی دی، مسلمان خپل حقیقت پرېښی دی.
دې د وجه نه مسلمان چې دی هغه وهل ټکول خوري. نو دا اجتماع دا ورځې الله جل شانه مؤمنانو لپاره دغه سبق ورکوي چې څنګه ته داسې په موقع باندې په یو ځای کې راجمع شي. ستا د عالم اسلام مسلمان ته د وحدت حکم دی، د یو بل مسلمان سره په غم درد کې چې دی هغه ځان شریک کا. او بیا د معاشرې هم د معاشرې سره هم چې تعلق ساتي چې مطلب د خوشحالۍ ورځ ده، اختر د خوشحالۍ ورځ ده، دغه رنګې تا باندې د خوشحالي راغلې ده، نو د ځان سره په دې خوشحالۍ کې خپل ګاونډ کې غریب هم شریک کا. خپل ګاونډ چم ګاونډ کې غریب هم د ځان سره چې دی هغه په دې چې دی خوشحالۍ کې شریک کا. ځان له دې د خوشحالۍ سره وړي دي، بچو له دې په کپړه پیزار کړی دی، نو د یو غریب دپاره موقع چې غریب هم در سره په دغه خوشحالۍ کې شریک شي. دا نه چې ځان له مې خارڅه کړي دي او غریب به خپل کار کوي. غریب سره چې دی هغه ملاتړ وکړه، دغه سره چې دی اتحاد وکړه، دغه سره ملګرتیا وکړه چې ای زما غریب وروره زه ستا سره ولاړ ته ما ځان له نه پرېښې کوم چې ځان له راوړم تاله به هم راوړم، ځان له څه کوم تاله به هم در کوم. ګورې دا د خوشحالي په ما راغلې ده، دا خوشحالي به ستاسې زه شریکوم، دا به زه چې دی هغه خفګان له نه ورکوم. او که نه موږ دغه څیز نه کوو نو بیا د دې چې هغه کوم مقصد دی نو هغه به نه حاصلېږي. دویم الله جل شانه دا وحدت دا موږ ته د قیامت هغه